طاقت دی زمونږ چې کوم اختیار دی مونږ به د سره پوره کوشش تر هغې پورې کوو چې الله پاک دله خو دی ویلي دي چې ټیکټ ورته میلاو شوی دی مونږ به ورته وایو چې د دې خلکو د زړه نه مو ورته هغه اعتماد او سپورټ میلاو او همزولو کشرانو او زموږ دې دفتر ته په راتګ باندې په خیر راغلی هر کله راشئ زما اړوبنې دغه دا دی دویم تاسو ته معلومه ده چې موږ خو د ډېر وخت نه په دې پي ټي آی په دې ګوند کې را روان یو او کافي جدوجهد هر قسم جدوجهد مو کړی دی کوو لګیا یو او مسلسل یې کوو څه داسې خبره نشته چې هغې کې مونږ پاتې راغلي چې دی راغه او دا څومره مېلمانه چې راغلي دي زه ټولو لا په جمع په خیر علی وایم تاسو له پته ده چې په پیر پی آی کې زمونږ د پی ټي آی یو چونکې د دې نه مخکې بسم الله الرحمن الرحیم زما د کلي عزتمندو مشرانو او همزولو وروڼو السلام علیکم زما وروڼو خبرې وکړي خو چونکې زموږ مخکې داسې مشران ناست دي دوی مخکې خبرې کول خو غیر مناسب غوندې دي خو لیکن مشران او همزولو ټولو له ډېر ډېر دعا سلام زه به هم دغه ورانۍ نه اول را شروع کړم دا څنګه چې بشیر بھائی وویل چېرې زموږ د پي ټي آی ښه ملګری در زمان باره کې چا ډېر یو بلور د بیلټ بکواس یې کړی دی او خامخا یو انتشار جوړولو کوشش یې کړی دی نو د هغې سخت مزاحمت کوو نن موږ په مختلف ځایونو کې کړی دی او چونکې دا موقع میلاو شوه نو بیا زه د هغې کوم او در زمان له بیا هم دا زه وایم چې ښه که د نر زوی پوره د تحقیقات وکړه او چې کم غل وي چې هغه ګریوان ته ضرور لاس ورسوي او انشاءالله موږ به د ستا په دې څیز کې ضرور حمایت کوو دویمه خبره زموږ د ورکرانو موږ ټول او پاکستان کې نو د خوشحالۍ خبره او د خوشحالۍ اظهار موږ لپاره دا دی چې موږ هغه سړي فالور یو چې په عربو کې جنگ لګېدلی دی او په حالت جنگ کې هم د هغه فالور د هغه تصویران شو کوي او د هغه لیډر ډیمانډ کوي نو الحمدلله موږ په پاکستان کې په خپل کلیو علاقو کې موږ د هغه فالور یو نو دا ډېر د خوشحالۍ خبره ده او بشیر ور یو بله خبره کړې وه چېرې ساري فضلدان بھائی چېرې هغه دړه او دا دړه نو تقریبا څلور نیمو کالو داسې پی ټي آی کې او مختلف پارټو کې چې کوم زمونږ ګروپ و زمونږ همدا یو منشا وه چې د کلي سړی چې د کومې پارټۍ وي هغه الله پاک کوله ډېر مرحلونه خبرې تېرې شوې او الله پاک موږ ته ارون لغاري صاحب په لاس راکړو نو دا زموږ دپاره لا خوش قسمتي خو چې ماحول جوړ شو نو څه کسانو پکې لږ همداسې ولړم په څه سوچ باندې وکړله بهرحال هر سړي خپل سوچ دی خو الحمدلله الله پاک مونږ ټولو ته عقل او فکر راکړلو او ډېر په ښه طریقې سره یعنې مونږ چا راغونډ هم نه کړو چا منتونه مو نه کړه نو کلاو زړه والا خلک ټوله او ټول په خپله وی چې وکړې دا غلطیانې ختم او ټول یو ګروپ نو الحمدلله دا نن چې ناست یو دا د هغه کلاو زړه کوشش دی مشرانو وروڼو بایګانو ټول ته په جمع سره السلام علیکم ټولو کې اول خو زه د رحمت الله صاحب ډېر شکریا ادا کوم چې یو ډېر ښه قدم یې اوچت کړو یو یونټي وښوله چې کوم د خلکو پکې د لتې متې والی چې پکې داسې او داسې د هغې یو کلاو مثال یې ورکړو چې موږ ټول یو یو خبره داسې دی چې یو پارټي وه چې هر یو پارټي وه هغې کې چې کله اختلاف راغو هغه پارټي ختمه شوه زمونږ پی ټي آی پی پی آی کې چې کم از کم مونږ ته پکار دی چې مونږ یونټي وښیو مونږ کې چې کوم داسې کسان دي چې هغوی لوغونې داسې د رواني معنی پې کوي چې دی په خبرو باندې مونږ غوږ نه ګرو زمونږ دا خبره مخکې هم کړې وه چې زمونږ د هر کس دا خواهش و چې پی پی آی کې یو داسې کس راوچت شي یو داسې کس ودرېږي چې هغه مونږ سپورټ کړو او مونږ د خټکنامې د نورو علاقو نه چې کوم دی نو روزو او خپل کلي ته مونږ لیډ ورکړو نو په دې شکل کې الله پاک مونږ ته لغاري صاحب رحیم ټولو نه اول خو راغلو میلمنو ته بخیرالی وایو بس مشران ناستې ډېرې خبرې به نه کوو زه به دا ووایم چې کله نه په ښه بد پوه شوي یو نو مونږ عمران خان سره یو او د هغه سپورټ کوو نن ډېره د خوشحالۍ خبره ده چې پی ټي آی پی پی آی یووالي او په یو پیج باندې دي او انشاءالله دغه شان به مونږ خپل جدوجهد جاري ساتو مونږ به عمران خان سره ولاړ
په خیر راغلی وایم. ما ته خبرو چل نه راځي او نه مې چېرته خبرې کړې دي. کوشش به کوم له خیره. خو زه ډېر زیات خوشحاله یم. مونږ هم په دې کوشش کوو چې مونږ دا ټول مشران یو ځای کوو، ځکه چې دی یو ځای وي نو مونږ به زورور یو. داسې نه ده چې دی بېل او مونږ بېل. ټولو مشرانو ډېره مهرباني، تاسو په دې یو پیج راغی. زما غټه ګیله دا ده جي پی ټي آی او پی ټي آی دا دوه قسمه زموږ جنډه ده. زموږ په پی ټي آی کې دوه پارټۍ نه وي پکار. مونږ به چې په کومه کوڅه تلو په کوم بدلو مونږ کشران یو. د دې مشرانو زما اوس هم ګیله ده او دا هغه به ختمول غواړي. لکه دلته به یو پارټي وه، هلته به بله وه، پکې یو منځ کې خلکو هغه کول. نن عمران خان په کم حالات کې دی، دا خبرې رستو دي. مونږ چې په کلي کې اتفاق نشو کولی، مونږ ته خدای پاک ښه تکړه لیډر را کړی دی. ټکټ رستو خبره ده، ټکټ باندې مونږ څه کوو. مونږ لیډر دی، مونږ به ټول لکه پی ټي آی یو پیج یو غونډ به ده پسې یو. مونږ ته دا پکار دی، دا نه دی پکار. غله دا شعر ډالۍ کوم وایي رښتیا وینا رانه دنیا خفه کا، رښتیا وینا رانه دنیا خفه کا. هر څوک په ما پسې ګیلې له راځي او خلک له خولې خبرې زړه ته کوزوي او زما د زړه خبره خولې له راځي. دا د حیدر بای له سپیشل ډالۍ وي او هغه ته ووایو چې ته انشاءالله د پی ټي آی ورکر وي او ورکر به یې او موږ تاسو سره په دی کې भरपूर ولاړ یو. او اخر کې حیات الله محمد د ټولو مشرانو چې کوم درې درانه خواږه مشران ناست دي او زموږ د همزولي او مرګري چې کوم راغلي دي او ناست دي، د ټولو ډېره زیاته شکریا ده کوم چې تاسو په ګڼ تعداد کې زموږ خبرې اورېدو لپاره راغلی او دې مشرانو موږ ته یو موقع راکړه چې مونږ یو دوه خبرې ستاسو په وړاندې پیش کړو. دا مونږ چې نن په کوم مقصد دپاره راغونډ شوي یو نو دا مونږ د دې تنظیم د یونټي دپاره راغونډ شوي یو. تنظیم وایي څه له؟ تنظیم وایي راغونډولو له. نو چې مونږ ویو تنظیم او مونږ تنظیم کیو او راغونډول نه مونږ بیکراول کوو، مونږ تختول کوو، مونږ د یو بل نه تختو، نو بیا خو تنظیم څه مقصد پاتې نه شو. تنظیم مقصد خدا ہے چې مونږ دا راغونډ کو، دا محلې راغونډ کو، دا کلی راغونډ کو، نو لې به مونږ کامیابېږو.